په ټیک ټاک باندې چې کم کسان د جنکو سره یارانې کوي یا د هلکانو سره یارانې کوي نو د هغې د وجې نه هغه په ساویده هم شي. نن یو بله واقعه راغلې ده چې په ټیک ټاک باندې هلک د جنۍ سره یارانه کوله چې په کور کې څومره سره وو نو هغه ټول سره چې دي هغه جنۍ له یې ورکړي دي. چې جنۍ له یې ورکړي دي په کور کې مور پلار خبر شوي دي نو هغه تللي دي په جنۍ پسې د هلک هم بولی دی او پلار یې ورسره هم تللی دی. نو د خپلو سرو تپوس دی کوم زموږ هغه سره راکړي ځکه چې د نیا سره هم راغستو او د مور سره هم راغستو 100 تولې سره چې دي جنۍ له یې ورکړو. نو چې دي تللي دي نو دا جنۍ مور پلار چې دی پلار یې والا هم والی دی او هغه هلک چې دی دا هم والی دی. نو تاسو له هم پکار دی چې تاسو په خپلو کشرانو باندې چې دی نظر وساتئ چې هغه دا قسمه کارونه ونه کړي. بل لا چې کم هلکان دا ویډیو ګوري نو هغو له هم دا پکار دی چې په دا قسمه دغه باندې چې دی دوکه نه شي په جنکو باندې ځکه په دې کې زیاتر داسې جنکۍ دي چې هغه تاسو هلته کې وغواړئ او اکثر د کچې ډاکوانو له چې دی دا تاسو ورکوي. دا واقعې به تاسو کتلې مې چې په ټلیفون باندې وغواړئ یا په ډاکوانو باندې ورواړئ یا هلته کې چې دی لوټ کړي. او داسې مخکې ورځو کې یو واقعه راغلې وه چې یو کس یې وجلی هم و لکه تلو په جنۍ پسې نو هلته کې د هغې کلي کم خلک چې دی هغو وجلی هم و. نو کوشش کوئ چې په دا قسمه څیزونو باندې چې دی دوکه نه شئ. بل لا په خپلو کشرانو باندې نظر لازم ساتئ ځکه دا ماشومان دي او دوی په دې خبرو باندې نه پوهېږي نو لاړ شي نو د دې د وجې نه چې دی پساو شي. او اکثر به تاسو وینئ ځینې کسان چې دی هغه خودکشي وکړي خودکشي وکړي وایي څه وجه یې نه وه معلومه. نو دا وجه یې په دې نه معلومه چې هغه انلاین دغه کارونه کړي چې انلاین کارونه وکړي نو د دې د وجې نه هغه پساو شي. چې پساو شي نو بیا چاته حل نه شي ولی نو د دې د وجې نه هغه خودکشي وکړي. نو په خپلو کشرانو باندې چې دی نظر ساتئ. بل لا چې کم کشران اوري نو هغو له هم پکار دي چې د دا قسمه خلکو په دوکو کې چې دی په دې کې رانه شي که نه سبا ورځې تاسو ته هم دغه قسمه مشکله چې دا جوړېدی شي.